بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن محترم اوریدونکو، ستاسو دعاګان محتاج محمد داود عابد یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. الله متل خوشحاله کامیاب او کامران لره. قدرمنو، کله چې رب العالمین یو کامیاب انسان او کامیاب مسلمان جنت ته داخل کی، جنت دا د پاکانو خلکو ځای دی. جنت به ډېر پاک وي او جنت به ډېر زیات ښکلي وي. هر هغه څیز چې هغه بدرنګوالي کوي او خیرنوالي کوي هغه په جنت کې نه وي، بلکې په جنت کې به ښکلي ښکلي څیزونه وي، په جنت کې به ښکلي خوشبو وي. داسې څیزونه به چې هغه به ښکلې په نظر باندې راځي او یو انسان، یو مسلمان او یو جنتي به د هغې په کتو باندې خوشحالیږي. په دنیا کې چې یو انسان خوراک څښاک وکړي نو د هغه اودسماتي ته ضرورت راځي، نو دا یاد ساتئ چې جنتیانو ته به د اودسماتي ضرورت نه راځي. د بخاري شریف امام بخاري رحمت الله علیه روایت ذکر کوي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اوږد حدیث دی، په هغې کې نبی علیه السلام یو ټوکړه کې فرمایي چې لا یبولون ولا یتغوتون ولا یتفلون ولا یمتخطون. جنتیان به نه هلته تشو دسماتې کوي، نه به غټو دسماتې کوي، نه به لاړې توکي او نه به پوزه سون کوي، بلکې جنت به پاک ځای وي. د دې څیزونو به په هغه ځای کې ضرورت نه راځي. همدغه شان یو روایت امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی، ان اهل الجنة یأکلون فیها ویشربون. جنتیان به په جنت کې خوراک څښاک کوي، خو ولا یتفلون، هغې به لاړې نه توکي، ولا یبولون، تشې متیازې به نه کوي، ولا یتغوتون، نه به غټو دسماتې کوي، ولا یمتخطون، او نه به دا جنتیان چې دي نو پوزه سون کوي. صحابه رضوان الله علیهم اجمعین د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه، ای د الله پیغمبره، خلکه چې دا جنت کې دومره خوراک کوي، په دنیا کې خو چې کا خلکه خوراک وکړي نو دغه واشروم ته ضرورت راځي، خامخا اوبه وڅښي نو دا ضرورت راځي. د الله پیغمبره نو په جنت کې به خلک څه کوي؟ دا دومره خوراکونه چې وکړي، لاړې به هم نه توکي وغیره وغیره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هغې د به الله پاک داسې لارې جوړې کړي چې هغه به هم داسې لارې وي چې جنتیان به په هغې تنګېږي نه. جشاء ورشح کرشح المسک یلهمون التسبیح والتحمید کما تلهمون النفس. دا اډرقي به کوي او دغه شان د خولې یا د بدن نه به دا اډرقي وځي، خو د هغې بوی به د مشکو په شان ښکلې بوی وي. داسې به نه لکه سړی چې خوراک څښاک وکړي، ګرمي وکړي او د هغې نه بیا بدبوی ځي، نه داسې به نه. دغه شان دی ته به رب العالمین د تسبیح او د تحمید یعنی د سبحان الله والحمدلله ویلو حکم وکړي چې دا سو دا وایې. نو دغه تسبیحات چې دی کله وی نو دی وخت کې به دا مسلمانان چې دي نو دی به تسبیحات وی، د رب العالمین لخوا به دی ته حکم وي. قدرمنو، جنت دا چونکې پاک ځای دی، هلته به د دنیا په شان خوراک څښاک او دغه شان دا فضلات او دا څیزونه به د انسان نه خارجېږي، بلکې انسان به اډرقې کوي، اګرمې به کوي او د ده د خولې نه به هوا وځي او دې سره د ده په بدن کې چې څه دي هغه ټول به دغه هوا سره وځي، خو هغه هوا به هم خوشبوداره وي. محترمو، د جنت خوراک څښاک چې کوم جنتي ته نصیب کیږي او رب العالمین هغه جنت ته داخل کو خوراک څښاک پې کوي، نو یو لوی نعمت به د جنتیانو دپاره دی چې په کومو لوښو کې جنتیان خوراک څښاک کوي، دا د جنت لوښي به د سرو سپینو زر وي. قرآن مجید کې د دې تذکره شته دی، په احادیثو مبارکو کې تذکره شته دی. الله فرمایي یطاف علیهم بصحاف من ذهب واکواب وفیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین وانتم فیها خالدون. ګرځولې به شي په دې جنتیانو باندې د سرو زرو رکیبې او ګیلاسونه، په دې کې به هغه څه وي چې د دې زړه څه غواړي او سترګې پې خوشحالیږي، او تاسو په دې جنت کې همیشه یې دې جنتیانو ته به وویلی شي
بل ځای کې الله تبارک وتعالی فرمای ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ګرځولې بشي په دې جنتیانو باندې د سپینو زرو لوښي او د شیشو ګلاسونه او دغه شان دا شیشې به د سپینو زرو نه جوړې وي، یعنی د سپینو زرو په ډېر صفاوالي کې به دا د شیشې په شاني دا لوښي به ډېر ښکلې وي او ډېر پوره وي او دا به په دې باندې ګرځولی شي، په دې باندې به دې خوراک کوي، په دې باندې به څښاک کوي. امام بخاری رحمت الله علیه د رسول الله مبارک یو روایت ذکر کوي آنیتهم الذهب والفضه، د جنتیانو لوښي به د سرو زرو وي او د سپینو زرو به وي، او د لوښو نه علاوه وامشاتهم الذهب، هلته به خلک سر ګومنځي، نو ګومنځي چې وي هغه به هم د سرو زرو وي. ووقود مجامرهم الالوة، او د دې انګیټې چې کمی د بعضې خلکو به شوقي چې مونږ پخلی کوو، انګیټې به هلته لګېدلي او د هغې خشاک وي هغه به د عودو وي، او دغه شان د دې ورشحهم المسکو، د دې خوله چې ده دا خوله به د مشکو په شان بوی کوي. د جنتیانو نه که چېرته خوله لاړه شي نو به هلته به هر یو څیز هغه پاک ساک وي، هلته به هر یو څیز هغه د خوشحالۍ وي. قدرمنو په جنت کې به اور نه وي، خو دا انګیټې به وي، په دې انګیټو کې به دا عود لوګي کېږي. لکه نن هم که تاسو چېرته عربو ته لاړ شئ، زموږ خلک د دې شوق نه کوي. عرب په خپلو محافلو کې، په خپلو حجرو کې، په خپلو مساجدو کې د دې عودو دپاره هغې وړې وړې انګیټې پیدا کړي، هغه انګیټې ولګوي او په هغې کې عود چې دي هغه ولګوي، نو د هغې نه لوګي کېږي او هغې نه خوشبو ځي. دقه شان به دا عود چې دا به په جنت کې مسلمانان او جنتیان به دا عود و انګیټې وي او په هغې کې به دی دا عود لګوي او د دې عودو مختلف اړخونو ته به خوشبو وي. خو دا به دغه دنیا عود نه وي، بلکې د آخرت چې کوم عود دی او د جنت چې کوم عود دی نو هغه به ځان له په یو عجیبه انداز باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنتان من فضة آنیتهما وما فیهما وجنتان من ذهب آنیتهما وما فیهما. دو جنتونه به داسي چې د هغې لوښي او نور هر څه چې په هغې کې هغه به د سپینو زرو وي، او دو جنتونه به داسي چې د هغې لوښي او نور هر څه چې هغه ټول به د سرو زرو وي. په جنتیانو باندې به دا لوښي او ګلاسونه داسې خادمان ګرځوي چې هغه به همیشه د پاره ځوانانی. رب العالمین فرمایي یطوف علیهم ولدان مخلدون باکواب و اباریق و کأس من معین. ګرځوي به په دې جنتیانو باندې داسې خادمان چې هغې به ځوانان وي، څه به پې ګرځي، ګلاسونه به ګرځي، جګونه به ګرځي، او د صفا شرابو ډک ډک جامونه به په دې مسلمانانو په دې جنتیانو باندې ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اوږد حدیث روایت فرمای ان اسفل اهل الجنة اجمعین درجة. یو لوی حدیث دی چې هغه محدثینو ذکر کړی دی. په هغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په ټولو جنتیانو کې چې کم ادنا درجې والا جنتی هغه کس به د هغه ته به رب العالمین 10,000 خادمان ورکړي، 10,000 خادمان به ورته ولاړي. د هر خادم په لاس کې به 2 رکیبې وي، یو به د سرو زرو وي، بله به د سپینو زرو وي. په هر رکیبې کې به داسې نعمت وي چې هغه به په بله رکیبې کې نه وي، یعنی د یو بل نه به جدا جدا وي. جنتی به د دغه رکیبو نه ډیر په شوق باندې خوراک کوي، د ټولو رکیبو نه به لږ لږ خوراک وکړي، او په آخره کې به هغه خوراک چې دی د هغې نه وروسته به یو خوشبو راشي، یو خوند به راشي، هغه ته به په یو مزه راشي. هر رکیبې کې به دته جدا جدا خوند محسوسیږي. کمې رکیبې نه چې اول د خوراک کړي د هغې خوند او د آخري رکیبې خوند چې دی هغه به جدا جدا وي. دا مختلف قسمه خوندونو والا خوراکونه به رب العالمین دا د ټول نه کمې درجې والا جنتی له ورکوي. رب العالمین ته هر څه آسان دی. الله تبارک وتعالی هر څه کولی شي. په دنیا کې داسې څیزونه چې موږ له راکړي دي دا یو قسم د هغه څیزونو نقل دی. اصل څیزونه به تا ته په جنت کې رب العالمین درکوي. قدرمنو په دنیا کې مسلمان دپاره د سرو او سپینو زرو په لوښو کې خوراک کول ناجایز دی. او دا ولې؟ د همدې دپاره چې آخرت کې به مسلمانانو له په دې کې خوراک ورکولی شي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تشربوا فی آنیة الذهب والفضة، تاسو د سرو سپینو په لوښو کې خوراک څښاک مه کوئ. ولا تأکلوا فی صحافها، او د هغې په رکیبو پلیټونو کې هم خوراک مه کوئ. فانها لهم فی الدنیا ولنا فی الاخره، دا خو د دې کافرانو دپاره په دنیا کې دی او د مسلمانانو دپاره خو به دا په جنت کې وي. دا سره او سپین هم ډېر کمزوري دي. اصل سره او سپین به په جنت کې وي چې د هغې به ښکلا ډېره زیاته وي. مسلمانان چې کم خوراکونه کوي د هغه خوراکونه به په داسې رکیبو کې او په داسې لوښو کې به وي، په داسې پلیټونو کې به وي او په داسې کاسو ګلاسونو جګونو کې به وي چې هغه به د سرو او سپینو زرو وي. محترمو دا یو بل نعمت دی د مسلمانانو دپاره، د جنتیانو دپاره چې هغوی په جنت کې خوراک کوي. د جنت د خوراک چې کوم لوښي دي هغه به د سرو او سپینو زر وي. د جنتیانو دپاره په جنت کې به هر هغه څیز وي چې په هغې جنتیان ښکلې ښکاري. د جنتیانو د زینت دپاره به څیزونه وي، ښکلې ښکلې کپړې به ورکولی کېږي. جنتیانو له به ښکلې ښکلې زیورات ورکولی کېږي. زنانه په دنیا کې زیوراتو سره ډېره مینه کوي. رب العالمین به په جنت کې جنتیانو له ډېر زیورات ورکوي. هغه بهترینې کپړې به چې هغې په هغې کې ښکلې ښکاري، هغه قیمتي کپړې به په جنت کې به د جنتیانو دپاره د شنو باریکو او دغه شان د غټو ریخمو بهترینې کپړې وي چې دا به د جنتیانو اچولي، او دغه شان جنتیانو دپاره به د سرو سپینو کړۍ ورکولی کېږي، دا به هغې اچولي وي. او د ملغلرو غټ غټ بنګړي به دی له ورکولی کېږي، دا به د زینت څیزونه وي، دا به جنتیانو له ورکولی کېږي، دی به پې ډېر زیات ښکلې ښکاري. په دنیا کې د یو مسلمان دپاره بنګړي او کړۍ اچول سړي دپاره دا پیغور دی، خو نه، په جنت کې به دا ښکلا وي او په جنت کې به دا پیشن وي د جنتیانو دپاره. رب العالمین به فرمایي اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله فرمایي دی جنتیانو ته په دې جنت کې د سرو زرو لوی لوی کړۍ اچولی کېږي په لاس کې، او د جنتیانو به د شنو باریکو د غټو ریخمو کپړې وي به دي اغوستې وي. په دې جنت کې به دي په تختونو باندې ناست وي، بهترینې تکیاګانې به ورته پرتې وي، هغې ته به یې تکیا لګولې وي. الله فرمایي دی به په خوشحالو کې، او دا ټول هر څه چې دي نو نعم الثواب وحسنت مرتفقه، دا ډېره ښه بدله ده او دا ډېر ښه د آرام څیز دی د دې جنتیانو دپاره. قدرمنو بیا به پکې یو خبره وکړم چې د دې ټولو دپاره ضروري دا ده چې په دنیا کې انسان رب العالمین ته ځان وقف کی، هغه څه وکړي چې رب العالمین د کومو کارونو حکم فرمایلی دی. بیا به هله دي ته دا دومره ښکلې نعمتونه او د جنت زیورات او دغه شان د جنت ساز و سامان به دي ته اچولی کېږي. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، دی به د ریخمو نرۍ او غټې کپړې اغوستې وي او یو بل ته به دي مخامخ ناست وي، خبرې اترې به کوي، ګپ شپ به لګوي، ډډې به یې اچولي وي. یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر، دی ته په دې جنت کې د سرو زرو او د ملغلرو لوی لوی کړۍ اچولې شوې به دی له ورکړي، هغه به دی ډېر په خوشحالۍ د فیشن په طور باندې اچي، دی له به لباس ورکړي شي د ریخمو. په جنت کې به دا مسلمانان دا جنتیان د ریخمو لباس اچي. علیهم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضة، په دې جنتیانو باندې به د باریک ریخمو او د غټو ریخمو یعنی د نرو او د غټو ریخمو شنې کپړې وي، دی له به ورکولې شوي وي، ابه دی اچولي وي، دی به په خپلو لاسونو کې د سپینو زرو لوی لوی کړۍ اچولي وي. قدرمنو دا څومره آیاتونه چې ما تاسو ته ولوستل، دې نه معلومه شوه چې جنتیانو دپاره په جنت کې د نرو او غټو ریخمو او مضبوطو ریخمو کپړې وي چې هغه به د شین رنګ وي، او دې سره به د دې د عزت دپاره دې ته په لاسونو کې غټې غټې کړۍ ورکړي شي چې دا واچوي، هبه د سپینو زرو وي، هبه د سرو زرو وي، هبه د ملغلرو نه جوړې وي چې دا به د ښکلا دپاره او د فیشن او د ښکلیوالي دپاره خلک اچي. محترمو تاسو ته به دې وخت کې ذهن کې یو سوال راغلی، کیدای شي دا سوال ستاسو ذهن کې وي چې یاره بنګړي او کړۍ دا خو ښه ځای شي، نو سړی به څنګه بنګړي اچي او کړۍ به اچي، دا خو به بد لګي. نو د دې جواب ذهن کې واچوئ. قدرمنو څنګه چې په دنیا کې سړی په لاس باندې ګړی اچي او ښځې په لاس باندې ګړی اچي، خو د ښځو د ګړو هغه ډیزاین جدا وي او د سړو د ګړۍ هغه ډیزاین جدا وي.
د قیامت په ورځ به هم دغه شان د سرو سپینو زرو د ملغلرو کړۍ به وي، خو د سړو به جدا ډیزایني، او د سړو خپل وي، او د ښځو به جدا وي. او دا به جنتیانو سړو ته د تعظیم او د عزت او د ښکلا دپاره ورکولی کیږي. او زه تاسو ته یو بل عجیبه خبره وکم. تیرو زمانو کې مخکینی چې څومره بادشاهانو هغوی به په لاسو کې د سرو زرو داسې خاص ډول بنګړي اچولي وو، خاص ډول کړۍ به یې اچولې وې، دا به د هغوی د عزت نښه وه. بلکې زه تاسو ته د قرآن یو آیات ذکر کوم. قرآن مجید کې رب العالمین ذکر کوي چې فرعون د حضرت موسی علیه السلام باره کې ووی چې فلولا القی علیهم اسورة من ذهب. که دا موسی علیه السلام خلکو ته فرعون وی چې دا موسی علیه السلام دعوه کوي چې زه پیغمبر یم، که دی د رښتیانو پیغمبري، نو پکار دی چې دی خو ډېر لوی سړی وي، د ده په لاسونو کې د سرو زرو بنګړي ولې نشته دی؟ مطلب د دغه کړۍ ولې نشته چې هغه د بادشاهیانو په لاسونو کې د عزت دپاره اچولی شي. معلومه شوه چې په جنت کې به د جنتیانو د تعظیم دپاره 3 قسمه کړۍ هغه هغوی ته اچولی شي. یو به د سرو زرو وي، یو به د سپینو زرو وي، یو به د ملغلرو وي، او دا به د سړو دپاره جدا وي او د ښځو دپاره به جدا وي. د دې ډیزاینونه به جدا وي، لکه نن سبا چې ګړۍ نن سبا خو هر یو څیز کې پیزارونه د ښځو وي او د سړو وي، خو ډیزاین پکې جدا وي. لکه وایي دا تاسو د ښځو په شان پیزار اچولی، د ښځو ډیزاین، د کپړو ډیزاینونه، دغه شان د ګړۍ ډیزاینونه، د هر یو څیز ډیزاینونه د خلکو جدا. دغه شان به لوی لوی خشته خشته کړۍ وي، د سړو ډیزاینونه به جدا وي، به سړو سره ښکلې ښکاري، او د ښځو به جدا وي، هغه به ښځو سره ښکلې ښکاري. د جنت چې څومره زیورات وي هغه ډېر زیات ښکلي جوړ شوي. ترمذي شریف کې امام ترمذي رحمت الله علیه یو روایت ذکر کوي، لو انما یقل ظفر مما فی الجنة. دا یو اوږد حدیث دی چې په جنت کې کم د زینت څیزونه دي، که چېرته د هغې نه یو نوک په اندازه باندې یو څیز دنیا ته راښکاره شي، نو دا اسمان او د ځمکې دا طرفونه چې څومره دي دا ټول به د هغې د وجې وپړقېږي. او که چېرته جنتیانو یو کس دنیا ته راشي او د هغه د لاس د سرو سپینو زرو او د ملغلرو دغه بنګړي او دغه کړۍ راښکاره شي، نو دا به د نور د رڼا نه دومره تیزي چې د نور د رڼا به تته کي، کمزورې به کي، لکه څنګه چې نور روخیږي نو سپوږمۍ تته شي که نه، دقه شان به دا د جنت چې کوم زیورات زنانو له ورکړی شوي دي او کوم نارینو له ورکړی شوي دا کالي او دا ښکلې کړۍ چې کومې ورکړي، دا به دومره ښکلې وي چې د نور د رڼا نه به د هغې رڼا زیاته وي، او هغه به هغلته په جنت کې ښکلې ښکاري. قدرمن دا ټول هغه څیزونه چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی قلب بشر، ما تا د هغې سوچ قدرې هم نشو کولی. لیدل اورېدل او کتل خو لا ځان له خبره ده، دا مونږ چې څه خبرې کوو د دې نه به هم ښکلې څیزونه وي، ابه زمونږ د سوچ نه بدلي، ابه زمونږ د سوچ نه ماورا وي. ځکه هغه ځای کې به یو عجیبه دنیا وي، هلته به د انسان داسې سترګې وي چې په دنیا کې انسان نور نشي کتی، هلته به رب العالمین دیدار کولی شي. هغلته به د انسان داسې مضبوط وجود او بدن وي چې هغه په دنیا کې انسان سوچ قدریم. دا خو نقلي څیزونه یي په دنیا کې، یو قسم رب العالمین انسان ته ښودلی دي. په دې ټولو څیزونو باندې به مونږ او تاسو ایمان راوړو، او د دې ښکلي څیزونو د حاصلولو دپاره به مونږ سعی او کوشش وکړو، د رب العالمین سره به محبت ساتو، او د هغه د دغه نعمتونو به مونږ خواهش کوو، د رب العالمین نه به مونږ غواړو. قدرمنو د جنت داسې داسې نعمتونه دي، د هغې لږ کراوالی د دنیا دا ټول د هغې مقابله نشي کولی. د ټولې دنیا زیورات چې راجمع کړي د جنت د یو معمولی زیور مقابله نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان ادنى اهل الجنة حلیة عدلت حلیته بحلیة اهل الدنیا جمیعا. په جنت کې د ټولو نه کمې درجې والا زیورات چې د چا وي، که چېرته دا زیورات او دا کالي د دنیا د دې ټولو زیوراتو سره په مقابله کې شي، نو رب العالمین به د دې جنتي چې دا کم زیورات دا چولی دي، دا به د دې ټولې دنیا د زیوراتو نه افضل وي. که لږ هم راوچت شي د دنیا دا ټول څیزونه نقلي دي. امام ترمذي رحمت الله علیه روایت ذکر کوي، صاحب د مشکات المصابیح هم ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، اوږد حدیث دی، ویوضع علی رأسه تاج الوقار الیاقوتة منها خیر من الدنیا وما فیها.
د شهید په سر به رب العالمین داسې د وقار او د عزت تاج ور په سر کی چې د هغې یو یاقوت به د دنیا و ما فیها نه ډېر غوری، هغه به د ډېرو یاقوتو نه جوړ وي، خو د هغې یو یاقوت چې دی هغه د دنیا و ما فیها چې څه څیزونه یي د دې ټولو نه به هغه بهتري. دغه شان د جنتیانو په جنت کې به د قرآن د حافظانو د والدینو دپاره چې کومه تذکره او ذکر شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د حافظ قرآن والدینو ته به د قیامت په ورځ تاج ور په سر کړي شي، او هغه تاج د هغې رڼا به د نور د رڼا نه زیاتي، او داسې دوه کپړې به هغه ته واغوستولی شي چې دنیا دا ټولې قیمتي کپړې د هغې مقابله نشي پوره کولی. محترمو دا ټول هغه نعمتونه دي چې دا به په جنت کې جنتیانو ته ورکولی کیږي. بله خبره دا ده چې جنتیانو له الله پاک کمې کپړې ورکي نو چې د هغې کمې خوښي به استعمالي، خو دا ونی چې یو جوړ کپړې یې خوښي د هغې واچولی ګینې هغه به زړې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من یدخل الجنة ینعم لا یبأس لا تبلا ثیابه ولا یفنا شبابه. څوک چې په جنت کې داخل کړی شي نو هغه به همیشه د جنت په نعمتونو کې وي، هیڅکله به د هغه باندې بدحالي نه راځي، په سختۍ کې به هغه نه مبتلا کیږي، نه به یې کپړې زړیږي. لا تبلا ثیابه، کپړې به نه زړیږي، ولا یفنا شبابه، نه به ځواني ختمیږي. امام ترمذی رحمت الله علیه فرمای اهل الجنة جرد مرد کحل لا یفنا شبابهم ولا تبلا ثیابهم. د جنتیانو په بدن باندې به ویښته نه وي، او دغه شان دا جنتیان چې د دې ځواني به نه ختمیږي، او دغه شان د دې کپړې به نه زړیږي. قدرمنو په احادیثو مبارکو کې د جنتیانو مختلف قسمه نعمتونه راغلی دي چې رب العالمین باغی له کم قسمه نعمت عجیبه عجیبه میوې به ورکي. په ځینې احادیثو کې راځي چې جنتیان به د توبه اونوي او د هغې ته به کپړې راځوړندي، د خپلې خوښې به دي ځان له پکې ګوري او هغه باچي چې کمې د دې خوښې ابدي ته الله پاک اجازت ورکوي چې دا تاسو استعمالوئ. د جنتیانو کپړې به دومره ښکلي وي که چېرته هغه کپړې دنیا ته راښکاره شي نو هېڅوک به د هغې د چمک هغه مقابله ونه کړی شي، د چمک د وجې به هغې ته څوک کتلې قدرې نه شي. دا په احادیثو مبارکو کې شته دی. جنتي چې د جنت کپړې واغوندي نو دا کپړې به لږ ساعت کې 80 قسمه رنګونه بدلی. دا به داسې کپړې نه چې یو رنګ به یو بس زما خو تیړه موړ شو، نه، په لږ وخت کې به دا رنګونه بدلی، او هغه رنګونه به بدلی کوم چې ستا خوښي، هغه رنګونه به بدلی کوم رنګونه چې د یو مسلمان او د یو جنتي سره ښایسته ښکاري، هغه رنګونه به بدلی چې کوم کې د یو جنتي ښکلا وي. بیا د جنتیانو په نعمتونو کې به یو بل نعمت دا وي چې جنتي ته به رب العالمین داسې خوشبو ورکي چې دا خوشبو به د لرې نه محسوسیږي. د جنت خپله خوشبو دومره بهترینه ده چې دا به د لرې لرې فاصلې نه محسوسیږي. امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر و ان ریحها توجد من مسیرة 40 عاما. د جنت داسې خوشبو ده چې بېشکه د جنت خوشبو به د 40 کاله د مسافت په اندازه د لرې نه محسوسیږي. بعض روایتو کې راځي چې د 80 کاله مسافت په اندازه د لرې نه به محسوسیږي، یعنی دومره لرې ځای چې هغې ته خلکه په 80 کالو کې رسي، دومره لرې ځای چې هغې ته خلکه د 40 کالو په مزل باندې رسي، د هغه ځای نه به د جنت خوشبو محسوسیږي. محترمو، انسان چې په څنګه حالت کې خوشحالی په جنت کې به رب العالمین هغه ته هغه حالت جوړ کړی وي. کم لباس کې چې خوشحالی هغه لباس به ورکوي، کم خوراک کې چې خوشحالی هغه خوراک به ورکوي، کم ماحول کې چې خوشحالی هغه ماحول به ورته الله پاک جوړي، کم بوی چې په ده باندې ښکلی لګي هغه بوی به الله پاک ده ته میسر کړي، هغه به ده ته وي او ده باندې به هغه خوشبویي لګي. ځینې احادیثو کې ذکر دی چې جنت خوشبو د 100 کاله په مسافت باندې، ځینې کې د 50 کالو، ځینې کې د 500 کالو، ځینې کې د 1000 کالو په مسافت دا لیکلي شوي دي. د دې ټولو مقصد دا دی چې جنت خوشبو به ډېره زیاته ښکلې وي او هغه به دومره ښکلې وي او هغه به دومره لرې لرې پورې رسي چې د ډېر لرې نه به خلک محسوسوي چې هلکه دغلته جنت دی او دا موږ جنت طرف ته روان یو. محترمو، دا د جنت هغه نعمتونه چې ما تاسو ته مخې ته کېښوستل، د دې ټولو نعمتونو د حاصلولو دپاره مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ او تاسو هغه عملونه خپل کو، کوم عملونو باندې چې به رب العالمین خوشحالیږي، کوم عملونو باندې چې رب العالمین انسان ته دا دومره بهترین نعمتونه ورکوي. د ټولو نه اصل مقصد او غرض
رب العالمین خپلول دي. قدرمنو چې کله مونږ خپل رب خپل که بیا د هر څه زمونږ دي. کله چې رب العالمین زمونږ نه خوشحاله شو د هر څه به مونږ او تاسو له راکوي، خو د رب العالمین د خوشحالولو دپاره به کوشش کې. صرف به دې ته نه پته مکېږي چې بس الله پاک رحیم ذات دی او هغه د مور نه زیات او یا میاندو نه زیاته مینه کوي زه به څنګه جهنم ته مایوسه کېدل هم نه دي پکار. خو دومره ده چې څه خو به کې که نه د بورې زویه څه خو بویه څه عبادتونه به کې، ته به خپل سعی و کوشش کې. دې دپاره خو ته پیدا شوي چې ته په دنیا کې څه وکړي، چې ته هېڅ هم نه کې او په دې تمې نو ګورې بیا به تا ته د رب العالمین رحم نه متوجه کیږي. زه تاسو ته بار بار دا خبره کوم چې د الله فضل بم په هغه چا باندې کیږي چې څوک په دنیا کې څه ناسه کوشش خو کوي که نه. که یو سړی هېڅ هم نه کوي او هغه په دې تمه چې رب العالمین به مې وبخي نو ګورې داسې بخل نه کیږي. د داسې خلکو دپاره الله پاک جهنم تیار کړی دی، کم خلکه چې بې پروا دي او د رب العالمین عبادت طرف ته او د الله رضا طرف ته توجه نه کوي. د الله نه به دغه دعا غواړو چې الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو نه راضي شي او رب العالمین دې مونږ او تاسو خپل کي او الله دې مونږ ته د هغه اعمالو توفیق را نصیب کي که په کومو اعمالو چې رب العالمین خپلیږي، په کومو اعمالو باندې چې رب العالمین خوشحالیږي، الله دې زمونږ او ستاسو په جنتونو کې جنت الفردوس نصیب کی. پروګرام وخت پای ته رسي انشاءالله العزیز داسې نورو اهمو موضوعاتو باندې به تاسو سره په وړاندې پروګرامونو کې خبرې کیږي. که چېرته ساګانو وفا وکړه ستاسو په خدمت کې به حاضرېږم او د اواز په لار به تاسو سره ملاقات کیږي. تر بل پروګرامه دنه اجازه اخلم. ستاسو دعاګانو محتاج محمد داود عابد چې هر ځای کې الله مو تل خوشحاله کامیاب او کامران لره د لوی الله په امان.